اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مرګرو، امید لرم چې روغ جوړ وئ. یو ځل بیا د ډېرې افسوسناکې واقعې سره او ډېر د غم نه ډکې واقعې سره حاضر یم. باړه علاقه کې یو ماشوم چې کوم دی هغه کوهي ته پرېوتی دی او هغه د بارابور په هغه پیپ کې پرېوتی دی او هغې چې کوم دی ډېر د افسوسناک مرګ سره مخ شوي دي او په دې افسوسناک مرګ کې هغې په همغه کوهي کې د الله طرف ته سپارلی شوي دي او دا افسوسناکه واقعه ډېره د درد نه ډکه واقعه او چې د چا هم بچي وي د چا هم واړه ماشومان وي نو ډېر د زړه ورسره درد کوي او ډېر په افسوس سره دا خبره کوم چې زمونږ په دې علاقو کې خلک لکونه روپۍ ولګوي او لکونو روپو باندې خپل ټویلونه جوړ کړي، خپل کویان وباسي د اوبو دپاره، چونکې غریزه علاقه ده. خو بیا چې کله څه وخت پورې هغې کوین خو وباسي دغه خو کې خو بیا په هغې باندې د څو روپو د خاطره په هغې باندې سر کې لګول یا هغه کول دا د هغوی نه نه کېږي او دا ډېر د افسوس او د غم نه ډک مقام دی چې زمونږ د خلکو سره دا مسلې جوړیږي او دا خبرې ورسره کېږي. او بیا د هغې سره سره زمونږ چې کوم مشران دي چې مونږ ووټونه ورکړي دي مونږ د دې ځای نه سیملو ته رسولي دي او ورسره قومي اسمبلۍ ته هم رسولي دي. هغه خلک بیا زمونږ چې مونږ د زنده‌باد مرده‌باد نارې ورته وهو مونږ د هغې ته د ډېر دغه عزت په نظر ګورو خو هغې مونږ ته د کیړې مکوړو په نظر باندې ګوري او د هغې دپاره مونږ یو پورټ باندې مهر لګولو نه سیوا نور څه هېڅ کوالټیز زمونږ په ماشومانو کې زمونږ په نسل کې یا زمونږ په قومونو کې هغې ته نه ښکاري. همدغه رنګه د باړه په علاقه کې یحیی نومي ماشوم چې د پلار سره بازار ته تللی و او بازار کې د والد صاحب دوست و چې هغې د سیمټو ګدام و په هغې کې والد صاحب ناست و او دا ماشوم د نورو ماشومانو سره د لوبو په غرض باندې بهر وتی دی او د بهر د وتو نه بعد هغې بیا راغلی نه دي او چې کله هغوی د ورکېدو او د نه راتلو ټایم محسوس شولو نو بیا د هغې تلاش شروع شو او تلاش کولو نه پس دا محسوسه شوه چې کیدی شي چې دا 15-80 میټره ښکته کوی چې کوم دی چې هغه په بارابور په شکل کې وتی دی په هغې کې دا ماشوم پرېوتی دی. بیا د هغې نه بعد د مازدیګر په ټایم باندې ریسکیو 1112 خیبر سره رابطه کړی شوې ده. هغوی راغلي دي او هغوی چې په جدید حالاتو باندې کیمره کله کوزه کړې ده او کیمره کې هغوی دغه کتلی دي نو ماشوم چې کوم دی مخ وړاندې کوهي ته پرېوتی دی او ډېر په ګهرایۍ کې هغوی چې کوم دی پسو دي او ویل کېږي چې وفات شوي دي. بیا د هغې نه بعد د ریسکیو اپریشن شروع شوی دی په هغې کې پوره ورځ شپه تېره شوې ده ورځ پکې تېره شوې ده خو هیڅ قسم لا هیڅ طریقې سره د هغوی د راوتو یا د هغې د بچ کېدو هیڅ دغه نه و او هغوی وفات شوي هم وو. نو د احیا خان چې کوم دی د احیا افریدي د هغوی قبر په 15-80 ګزه ګهرایۍ کې لیکوال به لیکي چې د ټولو نه ځمکې کې لاندې قبر د چا و نو هغه د باړې د دغه ماشوم یحیی افریدي و چې هغوی په دغه ډېر دننه او تور قبر کې دفن کړی شول او د هغوی د راوتو څه هېڅ دغه جوړ نه شو او په هماغه ځای باندې د هغې جنازه چې کومه ده نو ادا کړی شوه. دا ټولې خبرې او د دې خبرو کې ښودو وجه دا ده چې مونږ خلک چې کوم دي ټویلونه جوړ کړو کوین جوړ کړو خو د دې ټویلونو د کوینو څه طریقه کار هم دی یا خو به په دې ټویل باندې تاسو کمره جوړوئ
یا به د دې پیپ چې کوم دی دا تقریبا 5 فوټ حد پورې بره ساتئ تر څو چې تاسو په دې باندې ټویل نه وي جوړ کړی او هغه پایپ باندې به هم تاسو دغه لګوئ د بره او په سر پټ کوئ چې دې ته انسان خو څه چې څه چرند پرند یا زهریلا داسې څیز ور پرېنوځي چې تاسو د هغه اوبو د څښلو نه پاتې شئ ځکه چې لکونه روپۍ خلک په کوینو باندې ولګوي خو بیا د هغې سره د 1200 یا 200 روپو وسې نه وي چې هغې دپاره سر جوړ کړي که چېرې دا کوی ناکامه شوی دی نو بند ولې نه کړی شو او که داسې پروت و نو پکار ده چې د دې دپاره څه سیمټي هغه جوړ شوی وی او د سیمټو یو درون دغه پرېښودی شوی وی چې داسې څوک هم ناخوشګواره واقعې سره مخ شوی نه وی او اوس چې کوم خلک کوین وي یا چا جوړ کړي وي ځکه چې زمونږ د خیبر علاقو کې د اوبو ډېره غټه مسله ده نو هغې دې دا کوشش وکړي چې داسې قسم لا کوینو دې مخنیوی وکړي او چې په کوم کوی باندې سر نه وي نو د هغې دپاره دې سر جوړ کړي ویلډر دې راولي ویلډ دې کړي چې کله د هغې ته مشین راوړي دغه کې نو بیا دې هغه سر کولو کړي او که نه وي نو د سیمټو د غټ بلاک ملاویږي هغه دې پې کېږدي چې او سکاڼي ماڼي دې پې کېږدي چې داسې قسم له واقعې نه زمونږ راتلونکی نسل چې کوم دی بچ شي او داسې افسوسناکې واقعې سره زمونږ ماشومان مخ نه شي ورسره تاسو یا دهنۍ دپاره دا خبره کوم تاسو ته معلومه وي چې د یحیی والد صاحب چې کوم دی د هغوی پلار چې کوم دی هغه په سترګو باندې ړوند دی د هغې تره هم یو ډسیبل دی او د هغې یو تر دی چې مزدورکاره دی نو داسې غریبي فیملی سره دا واقعه راغلی ده او ټولو ملګرو ته دا ریکویسټ دی چې په دې باندې مخکې کار وکړي او د دې د مخنیوي دپاره کار وکړي او دا معلومات چې کوم دی دا ټولو خلکو سره شیر کړي چې آینده دپاره مونږ نه د یحیی غونته ګلونه ماشومان جدا نشي او مونږ بیا دا افسوس کوو چې یاره مونږ ته دا خبره معلومه نه وه نو ټول ملګري دا خبره ذهن نشین کړي چې چېرته داسې قسم له کوین ویني داسې قسم له کډي ویني یا داسې قسم له څه دغه وي چې هغې ته د ماشومانو خطره وي او ماشومانو د پرېوتو خطره وي یا ماشومانو د خوږېدو خطره وي نو پکار دا ده چې د هغې مونږ مخنیوی وکړو او ورسره د دې دپاره د اویرنس دغه وکړو او د دې خاندان دپاره په غم کې پوره شریک شو او صاحب استعادت خلک چې کوم دي چې د هغې مدد وکړي ځکه چې د هغوی یحیی پلار یعنی والد صاحب هغه ډسیبل دی د هغې بل تر ډسیبل دی چې د هغې څه ناسه مدد وکړی شي ټولو ملګرو ته خواست دی چې چینل لایک کوئ سبسکرایب کوئ او د بیل آیکن دباو کوئ ډېره مننه السلام علیکم